نو مونږ د انتظامی نه د اپیل کوو چې دلته تاسو خو یو ځل راشئ چې دی ناپته وصول کوي یا خپل ټیکس وصول کوي بیا پرې راشئ دی باندې چوکه کې دی پیسې وایي خو آیا دا ناجایز تجاوزات چې دي دا نه دي ولې د انتظامی سره دا اختیار نشته یا دا سہولت نشته چې دی یو ښځې ورکړي عزت سره دی خپل روزګار کوي یا تکینی ولې د پبو عوامو ته هم د سبزی ضرورت دی د فروټو ضرورت دی د غوښې ضرورت دی د چرګ ضرورت دی نو چې دلته پبو کې دا ځایونه نشته نو دی به خامخا راځي په دې ځای په سرویس روډ به کینی او دا سرویس روډ به بندې کی او دا به خلکو له تکلیف ورکوي چې کم پیدل خلک راځي دلته ګرځي یا سالي ایله بلاره ګذره نه وي لارې باندې تلو والا خلک که بوډاګان دي بلکې ځوانان زنانه ماشومانو ته بالکل لاره نشته په سرویس روډ مکمل لړې ولاړې دي بیا لړو والا یو خوا بل خوا ځان ته خپل ځای نه پرېښي دي ګندونه پراته دي ټي ایم اے کار نه کوي اے سی پب بھی بالکل په بابو کې بالکل ناپید دی ښکاري نه دغه انتظامیه ښکاري نه نو ایم این اے ایم پی اے د دې ډېر زیات کنسرن دي زمونږ مطالبه هغې نه دا ده چې اول د بابو د تجاوزاتو خلاف ګرینډ اپریشن وشي او بالکل سرویس روډ خو په هر حالت کې داسې خبره ده چې لکه لیړې والا وایي زه غریب یم د غریبۍ مطلب دا نه دی تاسو چینل والا ته دا ویل غواړم چې یو کس سلو لیړې لګولې دي چا چې شاته دکان دی هغه هم ځله لیړه ایستې ده او هغې جي ټي روډ ته اوس راوتې ده نو دا د کوم ځای انصاف دی